أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم محترم حاضرین علماء کرام طلباء عوام مرګرو دا الله ډېر لوی کرم او احسان دی په موږ او تاسو چې نن هغه د بنو د کوهاټ نه تر سوات او باجوړ او دیر پورې د مانسرینا او د پیښور او د یو ځای او بل ځای نه مرګرو تشریف راوړی دی د دې ماهانه درس قرآنی کریم د پاره د خپلې مینې اظهار د خپل مرکز سره د جماعت سره الله دې ټول اجر عظیم ورکړي او سورا مرګري چې دې ځای ته راغلي دي الله دا غي داراتل په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي دار میاشتې په یکم تاریخ د مازیګر نه بعد یو مرګره بیانو کی او بیا د ماخام نه بعد درس قرآنی او پای کے مرگری شرکت کئی اللہ دے ټول اجر عظیم ورکی او سنوی خبرئی نو اغم پکی منگاو کو سورہ بقرہ شروع او سورہ بقرہ دویم ایسا پہ اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوا د اثبات یو طریقہ چپائے باندې دلائل پیش کیږي دیمه یو طریقہ چې کوم اعتراضاتی شبهاتی نداغي جوابونه کیږي نو بدی ساکه شبهات او داغي جوابونه روانو پیغمبر پاک باندې چچای اعتراضات کول نوای ذکر کول او داغي جوابونه کول منګه او تاسو له یو سبق راکو چې مشن پیغمبر صلی الله علیه وسلم چلے د توحید او د سنت خدمت کې خلق الله طرف بلی او د الله کتاب خلقو ته نو ته پیغمبر نه لوی سړی نی چې باغه اعتراضونه کول نو پتا باندې بوم لازمن کوي کله پیغمبر میشن هغه پورا کول غواړي او هغه کار کول غواړي نو دا اعتراضات دا شبهات دي تبزان ټینګه او دا سي جوابونه وکړي ساجون بعد دی شبهات و اعتراضات و سرائی و جوابون سرا او تب اخبر کار مخ کے بیائی دا شبهات و اعتراضات
کله په هغه چا باندې کوي چې تا ته قرآن ښودلی جبریل امین باندې اعتراض کو چې تاسو څنګه جبریل امین راځي مونږه ځکه تا نه منو زمونږه نه دی خوښ دای جوابونه وکړو قل من کان عدوا لجبریل کله به اعتراضونه ستا په ملګرو باندې کوي ستا دا فلانې ملګری دی او دی داسې دی او دی داسې دی منځکه ستاسو ملګرتیا نه کوو چې تاسو سره وګوره فلانې ملګری دی او فلانې ملګری دی نو هغې هم به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چې سلیمان علیه السلام ستا او د هغه مشن یو دی او ګوره هغو جادوګرو نو د هغې جواب یې وکړو ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا کله وایي فلانے کار جائز دے تو تے نمنگا منی کے جائز چیزوں نمنگا منی کے مگا سکستا مرگرتیان نکو نو آگے ذکر کو وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت اور تفصیل مخی کرے ہو ننسالو رما شبہات آگی جواب لا تقولو رائنا قانون داده چې کوم خلک د پیغمبر پاک دشمنانو څنګه داغه دشمنی کولا نو هغه سه بستاون دشمنانی او هغه سه بستاون دشمنی کوي کته په سوچو کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسانونو ډالو کې یو ډاله مارګره او دوی ډالې هغه مخالفه او دشمنانو او دا غي دا دشمنای دا غي دا حسد دا غي دا بغض مختلفی طریقې او هغه طریقو باندې راتل او خلاف به کو یو ډاله د نبی عليه الصلاه والسلام دشمنانو مشرکین آئی دا نبی علیہ السلام خلاف کو تکلیف و ترسو جنگونی اور سرکول جگڑی اور سرکولی مخل راتلل مقابلہ کی راتلل ابو جان او داغ مرگری دویمہ ڈالا دا نبی علیہ السلام و یہود آل کتاب چلتا ان تاریخ کو رہا یهودو د نبی علیہ السلام سره نیک بنیغه جنگ نه کړي نه په یو موقع نه په یو جنگ بلکې هغه میدان پر خود هو جنگ نه کړي خپل کلوګي معصوم شوی دي هو جنگ نه کړي خپل کورونه ځایونه پر خود دي هو جنگ نه کړي خود ټول نه آرامیان او کنجر دغه خلکو ظاهری هغه جنگ نکو خو په یو بله طریقه به راتاو شو دغه مشرکین به استعمالول دغه منافقین به استعمالول هغه به مخې ته کول او خپله به شاته وو بنیاد به هغه وو او دا نور به رامخکې کړل هغه به جنګول مشرکین به جنګول علی راشئ حمله به وکړئ موږ ستاسو ملګري یو مشرکین میں تیارون من در سر امداد کرو من بدل دی مدینہ کے تاثر و برگردیا کرو آئی میں تیارون او نبی علیہ السلام تا بیرا پاسول درہم اڈالا منافقین دا منافقین آغا خلقو چاہی بزان باندی سرمند مومنانو اچولے وا زانخ کارکو مومنان زانخ کارکو مسلمانان زانخ کارکو تابدار د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نقصان دیدا کو چه نبی علیہ السلام داغ ذات تنوم نو بچه و داغ کور تنوم نو بچه داغ مشن تنوم نو بچه
ذات نبی علیہ السلام مخالفت کو دا وګوره د خپل خپلوانو له مقام ورګي د سره چراغلي غي له مقام ورګي دا غي خبره مانی دا د چمچي دي زمون خبره نه مانی راځي وي چې زو کېنا میدان جنگ نه واپس شو تو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبي باندې بدنامه لګولا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باندې بدنامه لګولې وا په نبی علیہ السلام په کریکټر اعتراض کو دا وګوره چاندي راجم کی صدقات راجم کی اپته نشه چې کم پله وړینو پچای لګي او کم ځای لګي ومنهم يلمزك في الصدقات قرآن دانی ذکر کئی دا نبی علیہ السلام محیط خراند اچو نو دا دین پر جامع کی دا دین مقابلہ گولا جماعت جوڑو او تراش او زمان دا جماعت گھٹا بطک دی او بنیاد بطک دی او جماعت جوڑو نم دا جماعت ہو او مورچائی جوڑو لا یهودو لا او دا دا غیب صلاحو مسجد زرار لا تقوم فی ابدا پیغمبر پاک تا اللہ وی چرم دائی کے ندرے گے دا ټول کارونه دای کول خو بنیاد دا یهودو بنیاد دا علی کتابو او دا هر یو خپل خپل مفاداتو مشرکین کمقل بیوقوفو هغه د عقیدې جنگو یهود او منافقان د یهودو د مشرت جنگو د منافقانو د مشرت جنگو چې دا مشرت زمون په لاس کې وي د په لاس کې نه دی به موږ څنګه بدنام کو چې خلک د نواوي دا ډلې کتار سره معصوم شنه پیغمبرونو معصوم نشي کېدی کتار سره پاک شي د پیغمبر پاک عمر پاک نشي کېده کتار سورہ بلا جرم شي نو د پیغمبر پاک عمر نشي کېده ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف انا الله پیغمبر ته نه اخلاص شوی زلاسو کې ما چې زبد نه اخلاص شم کدا زړه کې وای چیرا زکار کوم خو خلق با اعتراض کئی گدا سی حکم خلق با اعتراض کئی گدا سی حکم خلق با بیا مکا وکار او کنا داوائی چیزا با کار کوم خلق با اعتراضونا کئی اما با سینه رائیس دی چکوئی اعتراضونا زما اس پروانیشتے ما دخبل مشن او دکارنا نشوی باتی کولے نوالا با تکار کے دنیا کی کار آغا چا کرے چاگر چاہے اعتراض تا ندی کترے آغا اخبر لائن او اخبر مشن صحیح روان کرے دنیا کی آغا چا کار کرے چاگر تم او لالچ آغا زنزیران شلولی دی تم او لالچ جاننے ساتھلے دنیا کی آغا چا کار کرے چاگر پکار اول سوچ کرے چې دا کار زکوم د دې فائدہ سوره ده او د دې نقصان سوره ده چې دینی فائدہ نو کړي چې نقصان نه دی کړي دې دې نه کېږي چې خلک وایي تاسو دا ونکړو تاسو دا ونکړل په دې چې څوک په دې مرض باندې ویریدل اکار نشي کولای قرآن موږ ته دا ځکه وایي چې پیغمبر نه لوی سره نه چې باغې اعتراضونه کول نو پتا باندې بوم کوي دا اعتراضونه دو قسمه وي یا اعتراض په داسې شان او په داسې طریقه چې ظاهري به خیر خواهي ښکاره کوي ظاهري به ښه ښکاره کوي ظاهري به تا سټي او تا ته وایي جی په تا قربان یم او په تا مین یم او په تا دا یم او په تا دا یم
او دنه باغه خلاف کوي مقابله وکړي ظاهري به تا ته وایي موږ ستا ډېر تابعدار یو څنګه چې مشرکینو پیغمبر پاک ته وي راینا نو راوینا د دې ظاهري معنا خدا و چې زمونږ لحاظ وکړه موږ ستا ملګري یو زمونږ لحاظ کوه زمونږ خیال ساته لکه اوس وي یاره چې د فلاني ته ته دومره درانه ګورې موږ ته نه ګورې زمونږ خیال ساته او زمونږ نو ظاهري خدا وي زمونږ خیال ساته زمونږ لحاظ کوه خدا راینا لفظ چې وو بدی کې دنه یو خبره بلاوه راینا یو مطلب خدا زمون لحاظ وکا بدی یو نوری معنی امراتلی چراینا دراونت نا پمانا دا بیوکوفا چوئے زمانگا بیوکوفا دارنگی راینا یو مانا دارات لزمانگا شپنکیا راینا یعنی لگ بیوگت که زمان شپنکیا دا پیغمبر پاک بیزتی وا ظاہری بے لفظ دا سے خکارا گو چه من پدر مائنیو دده خیال ساتو او دن بے اخبر رس پکور نپخبلا کی بے مسکی شو بے خاندلی او بلتا چپوی او نک او من پہ رس پک زمن شپن کیا بے وقوفا زمنگا نگاہ بانا نو گورا دے پدی خوشحالی یا من تو بل چاہتا نگاہ بان موائی نو اگا زرب اس پکور پختانه وی دا غیړری په یو دا غم خېګړه کیږي نو دا خو باندې خېګړه کېدا نو زړه به سپکور یو قسم نو یو طریقه دای چې دا چا درته په زړه کې بغوزي حسدي پړسېدلې نو ظاهري وده الفاظ خوي درته خو زړه کې نور صحیح زړه بس پکای او تا باندې به الزام لګي او ستانه به مرګري خپکای نو یو اعتراض دا لا تقولوا راینا وقولوا انظرنا واسمعوا الله دا سے لفظ بنوای چای کې بے ادبی راځي هغه الفاظ بوای چای کې د سر نه بے ادبی نه یو چرا بیادبای الفاظی نوغا بانوائی چو دا ذکر کی پدی یو آیات کے لا تقولو رائنا وقولو انظرنا واسمعو نوار پسی وی وللکافرین عذاب علیم کافران لدردمند عذاب دے دل دی علیمونوی عذاب دے دردمند عذاب دے ذکر دے الفاظ دے دردمند گولو ظاہری خزان خی حسابو مرگر حسابو تابدار حسابو خو پیغمبر لے خسر خوگو کنا داغا اگر مخلصین و مرگر لے خسر خوگو نو اللہ وی ما دے پریدا دی تا لڑکو گئی زبا دی لڑو سوزو دی تا لڑخپا گئی زبا دی لڑخپا کم دای تا درد منی او زبا دای درد من کم او دا منگا دیرو لیدل چاچه دا حق پرستو زلو خوب کرده اللہ دا غی زلونا خوب کرده دی او پا یو بلی خوب کرده دی وللکافرین عذاب علیم چه دا ذکر کی وربسی وی ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب وللمشرکین ایو نزل علیکم من خیر من ربکم کتوا یرن دی دا ما سویلی دی دا ما سا نقصان کرده دی دا ما سا تکلیف رسوله چه بلکاری نیشه بسی لما پسی شوی دی
نو تا ورته تکلیف رسولی دی دای ته خو تکلیف دا دی چې د خدای د دین خدمت مه کوه او چې ته د الله د دین خدمت کې تاله الله مقام درکوي تاله الله یو حیثیت درکوي دا دی نشي برداشت کولی نو چې برداشت کولی نشي خپله کې یو نه دي یو طرف ته اهل الکتاب دي او بل طرف ته مشرکین دي خو تا ته یو دي ستا په مقابله کې دی یو دی ستا په مقابله کې دی اتفاق دی ستا په مقابله کې دی اتحاد دی نو الله وایي نه دا کتاب والا او نه دا مشرکین دی دا نه خوښوي چې په تاسو دې څه خیر راشي دی دا کله برداشت کوي چې تاسو ته د خیر ورسي تاسو ته فائدہ ورسی خو د دې په دې کرتوتاتو د دې په دې حرامي توبونو د دې په دې روانو د دې په دې پراپګانډو په دې اسکی والله یختص برحمتي من یشاء دا خدای الله وغلا الله چې په چا خپل مهرباني کوي خاص کوي پاگئی باندے رام کئی پاگئی مہربانی کئی اگر سوک کمزور کولے نشی اللہ خاص کئی او اللہ اگلا غروالے ورگئی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دلوی فضل خاون دے دو آیاتونو کے منتداو کے چھے اعتراض با پتا لازمن کئی داز لگے و نو آئے چھے سوک بدر تخوری خلق تباخه کې نور سو ګوي دې خساړې دې خساړې دې اعتراض ولازمن کوي خلاف ولازمن کوي مقابله ولازمن کوي تخبل کار کوا خپل کار مې پرېدا او چا چې دا کړی دي هغه دنیا کې سر لوړی ګرځېدلې دي ځکه حدیث کرا دي المؤذنون طلعوا أعناق يوم القيامة أو كما قال المؤذنون طلعوا أعناق يوم القيامة چاچ دنیا کے اعلان دے توحید کرے ہو چاچ آزان کرے ہو طلعوا أعناق يوم القيامة دو قیامت برز باندې بحث کا غړای نو داس کا غړای وایو زګا د خپل کار پر خود نو دا اعلان کو درد شرک الله اکبر الله اکبر اعلان کو د توحید اشهد ان لا اله الا الله اعلان کو د اتباع پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله اعلان کو د عباداتو حی علی الصلاة اعلان کو د فلاح د کامیابی حی علی الفلاح اعلان کو د رد شرک الله اکبر الله اکبر خدا سے دی مسئلے لپاره کول چې لا اله الا الله زکات ولو انا یوم القیامه شو تخبل کار کا خپل کار بیا او اخیری انجام د کامیابی غبستای ابل رضی شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولیږي دا غي د سالورم جمعات سرټیفیکیټ می پیدا کړ چې سالورم کې هغه امتحان ورکړی او خې نمبر یې غوښتي وي دا هغه سرټیفیکیټ می را پیدا کړ یو مرګري راک د سکول کې راځ ما راوغسته نو ما کتل ا سرټیفیکیټ تا نو ما یې دای وختو چې شیخ قرآن ورو کې سالورم کې سبق وی د پنځم سرټیفیکیټ ورکو او هی نمبر یې غوښته وي چا ته پتا وا چې راځي زمیدار سړي زیه چې پلار یې چا نه پیژند د خپل کلی نه بهر او چا ته پتا وا
چې هغه به مشر پیغمبر دوره مخکې بوځي چې په لګونو خلک به د هغه شاګردان او د هغه ملګري پیدا شي. چا ته پته وه چې توحید به په دنیا کې خور شي د هغه له لاسه. چا ته پته وه چې د قرآن درسونه به عام شي. چا ته پته وه چې درګاهونه چې د هغې نه خدایان جوړ شي هغه به شړ شي. او چا ته پته وه چې مرتدینو ته به بدعت هم بیا ځان بد ښکاري. د هغه له لاسه والله یختص برحمته من یشاء. دا د الله خپل مهربانۍ چې په چا وشي نو هغه له یو مقام ورکړي، هغه له حیثیت ورکړي. خو دې سره شرط یو للهیت دی او یو اخلاص دی. قابلیت او چالاکی او په دې کار نه کیږي. کار کیږي په للهیت، کار کیږي په اخلاص. او د دې وجه نه الحمدلله ثم الحمدلله زمون ملګرو کې للهیت هم دی او اخلاص هم دی. ډېر ملګري دي کې داسې چې هغوی څخه کرایه هم نه وي د راتلو او د بل نه کرایه والي قرض والي څه شی خرڅ کړي. هغوی زما نن ماهانه درس دی، ملګري به راغلي، علما به راغلي، ملاقات به وکړم، ملګري به ووینم، مرکز به ووینم. او هغوی ډېر په خلوص او په مینه باندې را روان دي. موږ هم ورته په تمه یو چې نن به ملګري راځي او موږ یې وینو او خوشحالېږي. دا د خلوص جماعت دی. په دې کې للهیت دی، په دې کې اخلاص دی. او کم خلک چې هغوی مخلص وي او هغوی کې للهیت وي نو په دې جماعت کې او چې چا کې فرق راځي یا الله د شرمولو اراده وکړي نو الله اول د دې جماعت نه بهر کړي او بیا یې وشرموي. جماعت که نه شرموي، د دې جماعت نه الله بهر کړي بیا ښکاره کړي خلکو ته. دا د خلوص جماعت دی. نو چې دا د خلوص جماعت د خلوص کار تو بیا نو اعتراضونه به لازماً راځي او دغه اعتراضونو ته به ځان نیسي. ځکه الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راینا. ومؤمنانو موعی راینا، موعی الفاظ مشتبه. او آمنو ورته ځکه وایي چې ظاهر یې هغه ایمان راوړی و، ظاهري ځان د پیغمبر پاک ملګری ګرځولی و. دې وجې نبي علیه السلام ته یو ځل حضرت عمر وایي دا منافقان وجنونه. نبی علیه السلام ورته وایي عمره انی اخاف ان یقول الناس ان محمدا یقتل اصحابه. زه یریږم چې خلک به وایي محمد علیہ السلام خپل ملګري وجني. اوس خپل ملګري باندې شروع وکړه. اوس هم چې کله ته په منافق رات کې دی یره دې هر څه چې دی موحد خو دې کړه، هر څه چې دی ملګری خو دې هلکه څه ملګری او څه موحد. منافق منافقي دا یو شی ټوله، دا یو ډله، دا درې واړه. او دغه لحاظ او دغه پروا مه کوه. ته خپل کار بیا خپل کار کوه او الله کار چلی بیا ځکه وایي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راینا وقولوا انظرنا واسمعوا. وای لحاظ وکړه زمونږه، ومنئ حکم د الله، واورئ حکم د الله. سمع په معنا د منلو هم راځي، د اورېدلو هم راځي. سمع الله لمن حمده دواړه معنی دي. اوري الله د هغه چا چې د الله ستاینه کوي، او قبلي الله د هغه چا چې د الله ستاینه کوي.
دواړه معنی دي. نو مطلب دا الفاظ وایي چې هغې کې شک شبه نه وي. وللکافرین عذاب علیم، د پاره د کافرانو د عذاب دردناک، دردمند عذاب ولا الله ورکوي. او دا الله عذاب بیا په عجیبه شکلونو باندې، کله په یو شکل کله په بل شکل. بله ورځ ما په یوټیوب باندې کوم چې زما په نوم دی مولانا محمد طیب پنپیر، نو په هغې باندې یو کلیپ ورکړی و چې تکلیفونه او مصیبتونه په مختلفو قسمونو باندې، یو هغه چې هغه د پاره د عذابي او د هغې بیا اسبابي، د هغې بیا علاجي، او د اسبابو نه ما یو څو ښودلي وو، او ما وی هغه نور به زه بیا وایم، خو بیا مکملاو نه شوه. اراده مې ده انشاءالله هغه نور به هم زه وایم، چونکې منډې تاړې ډېرې مصروفیات زیات دي. نو کله مکملاو شي نو زه به هغه نور هم بیا بیانوم چې نور تکلیفونه او مصیبتونه څنګه یې. خو کله عذابي د پاره د تکلیفی د پاره د عذاب، او دا قسم عذاب دا په کافرو په نافرمانو باندې راځي. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب، نه خوږی هغه کسان چې کفر یې کړی دی من اهل الکتاب، د اهل کتابونه، د کتاب والاونه. گورا کتاب والا دی او بیام وی کفرو، تش پہ کتاب باندے نکیگی، کفر اکڑے وے زانت وال کتاب وی ایک آلی کتاب دی، وہ سرد آگینے کفر کڑے دے، انکار گئی رتاب دارا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا، او دا دیر ناکارا خلقو. تاریخ وګورئ چې مخې لا نه دي راغلي، او اوس هم هغه چېرته مخې لا نه راځي. هغوی په مسلمانانو کې دوه ډلې جوړې کړي، یو ډلې له هم امداد ورکوي او بلې له هم ورکوي، او په یو بلې واچوي او خپلې وسلې پې خرڅوي. یو خوا امداد کوي او بل خوا یې کمزوري کوي، یو خوا ورسره امداد کوي او بل خوا یې وایي، یو خوا ورسره امداد کوي او بل خوا یې ځان ته کښېنوي. او دا یو عجیبه غوندې تاریخ دی چې سړی په نظر واچوي، او یو عجیبه حالت دی. دې منځ کې تاسو وګورئ زموږ پاکستان دا یو ډېر ښه مملکت دی، دا د مسلمانانو پناهګاه ده، او دا پاکستان آینده دپاره د مسلمانانو یو قلعه ده، او دا پاکستان د دین او فوجونه انشاءالله د مسلمانانو مدافعات کوي. خو تاسو وګورئ بنګال د پاکستان سره سیلاب به پې راغی، نو هر روزه به د هغوی دپاره مونږه چاندې کولې. بنګال باندې سیلاب راغلی، مونږ چې سکول کې وو نو ویلی د بنګال لپاره چانده وکئ، خو چې زمونږ نه جدا شه نو بیا د هغوی دپاره چاته نه سیلاب راغی نه چانده وشوه. اوس سیلابونه رالل، دا سیلابونه یوازې پاکستان کې نه، دا یوازې په دیر کې او په سوات کې نه دي، دا په تانګیر او په داریل کې هم لوی سیلابونه رالل. او دا یوازې پاکستان کې نه، دا په چین کې او په نورو ملکونو کې هم سیلابونه رالل، او دې نه غټ غټ سیلابونه دي. خو موږ بل ملک ونه مونده چې هغه یې اپیلونه شروع کړي دنیا ته ویلی موږ له چانده راکوي، خلک اړم شوي چاندي دي او چاندي دي، او هلئ چانده راجمع کوي.
او چې چا اوړه زاړه اوړه راغستي وړي ولا نو هغوی پخه پسې کي هغوی کله لرګي نشته دی ولا اوړه وړي چا زړې کمبلې راغستي چا زړې بړستنې دا ولا وړه یې امداد کوو زموږ ملګرو پکې ما ته به ویلي دي او ټرکونه وړي دي ابا ما ته په خپله کوی ما له بره کوی زه موزګار دی ته زه پوه یم په دې هر څه زموږ پښتانه دا ډېر عجیبه قوم دی په کراچۍ کې یو مهاجر نه مې تپوس وکړ هغه وخت کې دا جنګونه ما لکه تاسو پښتانه نه ولې یېرېږئ بلا شی خو چې پښتون راشي ټول تختی ما ته وی دا عجیبه قوم دی دی گزار مخکې کوي څوک بیا وروسته کوي چې دا مې څه وکړل زموږ پښتانه عجیبه قوم دی ټول عمر دی خرڅ شو کله په یو رنګ کله په بل رنګ یو خوا یې راپاڅوي بل خوا بیا وایي هلئ بړۍ کوي لرې کوي یو خوا ته پې د خدای عذاب راشي بل خوا ته پې دی عذاب مسلط کړي نو هغوی خرڅوي د هغوی دپاره چاندي شروع شي چاندو پته ونه لګي چې هغه چېرته لاړې او کوم خوا لاړې په څه ولګېدې او هر یو اړم دی وړوکې به اوبو کې نیولی یو وړوکې د اوبو نه راویسته ده توره وکړه بل کوی ده توره وکړه بل کوی ده دا وکړله بل کوی ده امداد وکړه په شرمونو یې شرمول پښتانه چې دی د امداد ته ناست دي بس زما یو خپل یو رایې ده زه وایم زموږ پښتانه ډېر بهادر قوم و تکړه قوم و د احمدشاه ابدالي او د محمود غزنوي اولاد و دی ولې بل ته ناست دي دی ولې کمزوري دی ځان ولې نه تیاروي دې ته چې داسې یو موقع راشي چې زه خپله د هغې مقابله بیا کولی شم زه په خپله ځان ساتلی شم په کتار یې ودرولي ولی توړی ولا ورکوي او دغه ولا ورکوي دا خو بېعزتي ده حدیث کې راځي ورجل تصدق بیمینه حتی لا تعلم شماله صدقه هغه ده چې بخیل هسې ورکړي او ګس لاس ته پته ونه لګي نو که ته صدقه کې امداد کې نو دا طریقه ده دا کومه چې دی شروع کړې ده ټیک دی د خلکو کورونه روان شوي دي تکلیف میلاو شوی دی څوک ورسره امداد کوي پټ دی ولا ورکړي نو ترونې وړئ یا سامانونه وړئ نغدې پیسې والا ورکوي د هغه چې څه ته ضرورت وي هغه به پې ځان له والي که کور جوړئ کور به پې جوړ کړي او که بیټک جوړئ بیټک به پې جوړ کړي او که خوراک علي خوراک به پې ځان له راکړي ته والا نغدې ورکړه د هغه سره امداد وکړه بیا هغه پوهېږي په خپل کار باندې خو ته یې خو دې لا نه کوې که نه چې هغه سره امداد کوې ته خو هغه شرمې موږ لا پکاري چې موږ خپله هم لږ ځان کې استعداد پیدا کړو موږ خپله هم ځان کلکو کله کله زه کشتۍ چلوم نو ما ته پته وي چې ما پورې به خلک څوک به خاندي او څوک به دا کوي خو زه په زړه کې وایم چې زه خو 15 کالو سړی یم زه خو هلک هم نه یم چې زما اړه دومره مست دی په ما خو ډېر لوی غم راغلی زه دومره مست هم نه یم خو زه دې لا کوم چې خلکو ته ښیم چې ملا کشتۍ هم چلولی شي ملا لامبو هم ویلی شي ملا پرزول هم کولی شي ملا ځان له په خپل لاس ګټلی هم شي ملا ځان هم ساتلی شي دا ځان کې پیدا کوي دا استعداد چې دا هم پیدا که هېچا ته به محتاجه نه یې زموږ قوم یې په سوال عادت که نو قوم ړند دی دا زمونږ د ثوابایو د دې علاقو نه سوالګر روک شو ټول لاړل سوات ته او دیر ته ځکه دلته به سوالګر ګرځېدل چې پته ورته ولګېده چې هلته امدادونه هغه ټول سوالګر یې هلته تللي دي اوس هغه د مقامي خلک هغوی دومره نه غواړي د دې ځایونو نه لاړل او هلته سوالونه کوي او خلک راځي او سپکوي زما محترم مسلمانانو خبرې به ترخی خو لږ پې سوچ وکوي ځان کې استعداد پیدا کوي ځان کې کلکوالی پیدا کوي نو یو طرف ته آفت راشي
بل طرف ته زمونږ تاوانونه او نقصانونه وشي او بل طرف ته په موږ تجارت شروع شي نو د IMF نه دوره پیسې واغستې بلاول له دوره پیسې رالي په یو ګنټه کې هغه له دوره پیسې رالي بل ته د 80 لاکو چک ملاو شو د 50 لاکو چک ملاو شو د فلاني ملاو شو تنظیمونه زمون په سر چلای ملکونه زمون په سر چلای من لا پکار دادی چې موږ ځان کې استعداد پیدا کو او د قرآن سره تعلق پیدا کو زمونږ نظریه دادا چې کله تکلیف راغی من کنوز البر کتمان المصائب د نیکو د خزانونو لویه خزانه ده چې خپل مصیبت پټ کا زړه کې وساته بل دماغ امر بل باندې بوج ماچو ستا غم دے ستا بوج دے پخبلے برداشت کا تو ځان کې دا کوشش پیدا کړه چې د بل نه بوج اوچت کې نو ته په بل بوج اچې یا ایها المزمل یا ایها المدثر پیغمبر ته بوج اوچتون کې ته بوج اوچت کا نو ته یې لا دې لا مړانه چې په بل باندې بوج واچې د بل نه بوج اوچتو دا عادت ځان کې پیدا کا چې زبا د بل نه بوج اوچتوم زبا خپل بوج په بل ناچو کله چې دا عادت تاسو ځان کې پیدا کړ تاسو به د دنیا سره لوی خلک وګرځئ او که دا عادت دی د سوال عادتي نو دغه سوالونو کې برزو او دغه سوالونو کې بروک شو هیڅ به مونږ چې الله مقرر کړی یاغی چا چې ډیر سوالونه کړی ډیر ذلیل شوی دی چا چې ځان بے پروا کړی دی الله هغه بے پروا کړی دی او هغه الله ورکړي دي امتحان راغله تکلیف راغله په دین کې په سواد کې په باجوړ کې په تانګیر دارېل کې مختلفو ځایونو کې د ډېرو مارګرو کورونه روان شوي دي زموږ دعا ده الله دې هغوی له دې نه ښکلي کورونه ورکړي د چا تاوانونه شوي دي الله دې ورله دې نه ډېرې ورکړي الله دې ورله اسباب برابر کړي و یاد ساتئ زه خپلو ملګرو ته وایم چې ګورې ځان نه سوالګر جوړ نه کوي ځان سپک نه کوي الله ته توجه کوي او الله ته متوجه شئ الله به دې نه ډېر درکړي یهود دا نه خوري غواړي چې موږ د عزتمند شو نو هغوی راولګېدل او زموږ اصحاب اقتدار راولګېدل نو کله د IMF نه قرضې الي کله د یهودو نه قرضې الي کله د بل نه قرضې الي هلئ پاکستان ډوب شي امداد وکړئ پاکستان ډوب شي امداد وکړئ ټول عمر به موږ دا سوالونه کوو زموږ ملک کې څه کمی دی خو زموږ په ملک کې صرف دغه کمی دی چې قانون الهي نشته زموږ په ملک کې دغه کمی دی چې د الله سره تعلق ختم شوی دی زموږ په ملک کې دغه کمی دی چې جومات او مدرسه د دشمنای ځایونه ګرځېدلي دي یو خوا مدرسې روانې که او بل خوا یې جوړومه یو خوا جومات روان که او بل خوا یې جوړومه په دې به ملک سم شي ملک په دې چر هم نه سمېږي دغسې به ذلیلي او رسوا به وي تر څو چې د خدای کتاب سره تعلق نه وي پیدا شوی دا ملک به دغسې تباهۍ ته روان وي تر څو چې د الله د کتاب والا له اهمیت دي ورکړي زموږ په ملک کې ایوارډ ډمې له ورکوي زموږ په ملک کې ایوارډ ګلوکارې له ورکوي زموږ په ملک کې ایوارډ هغه چا له ورکوي چې هغه لوبو کې تکړه وي زموږ په ملک کې خو ایوارډ هغه چا له ورنه کړ چې هغه د دین کار وکړو زموږ په ملک کې ایوارډ او تمغه هغه چا له ورنه کړه چې هغه د ملک خیرخواهي او بهادري وکړه دې ته لږه توجه پکار ده ملک زموږ دی موږ د ملک سپکاوی نه کوو دا زموږ ملک دی او موږ به انشاءالله ساتو اشاعت به ساتي او اشاعت به نو دې سپایاني خو په زړه یو بوج وي د هر چا زما په زړه یو بوج و زه ګورم په قطار یې ودرولي پښتانه او مسلمانان هسې چل هلئ دا کله به ورله وریجې ورکوي نو بیا به یې دا څښاوې
کله بوله سپکاوی او بیزتی دا د حکومت فرض دی چې د چا کورونه روان شوي د هغې لیست جوړ کړي او په دې ملک حکومت ته معلوم دی چې مالدار څوک دي بینکونه د چا ډک دي دولت چا څخه دی او په هغې دې د هغې مطابق پیسې کېږي چې ته به یې راکړې که ته نې ستا پلار به یې راکوي په چا 1000 روپۍ په چا 1500 روپۍ چاندې ډکوونه ته به یې راکړې او ټیک به یې راکړې او وادي لیکنه او دغه پیسې دې راجمع کړي ډېره دې یو کمیټي جوړه کړي د چا چې کورونه روان شوي کورونه دې ورله جوړ کړي کوم ځایونو کې بندونه نشته بندونه دې سیند ته ووایي کوم ځایونو کې ضرورت دي هغه ځایونو کې هغه ضروریات دي د خلکو پوره کړي دا به د حکومت ذمهداري ده هر چا ځان له NGO جوړه کړې ده هر چا ځان له تنظیم جوړ کړی هر چا ځان له وسکټې جوړ کړی او ګرځي او چاندي دي او ولی یو موقع ده وایي شابه بیا پې تنظیمونه چلوي او دا غریبانان خرڅوي دا ډېر لوی ظلم دی دې وجې نه ما په هغه خپل کلیپ کې دا ویلي وو چې کوم ملګري امداد کول غواړي ما له دې نه راکوي زما تنظیم له دې نه ورکوي په خپله دې ورشي او چې د چا کور روان شوی دی هغه سره د امداد وکړي ملګري پېژني مسلمانان پېژني ورشئ په خپله امدادونه او ډېرو ملګرو زموږ وکړلو ما او الحمدلله هر ملګری د خپل وس مطابق کوي په خپلو علاقو کې وګورئ چې د چا تاوان شوی هغه سره امداد وکړئ یهود دا چارې نه خوښوي چې موږ ته د خیر راورسي ای خو موږ قرضداري کوي موږ خرابوي قرآن هم وایي ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب نه خوښوي هغه کسان چې کفر کړی د اهل کتابونه ولا المشرکین او نه د مشرکینو نه ایونزل علیکم من خیر من ربکم چې راولېږلی شي په تاسو باندې څه خیر د طرفه د رب ستاسو نه ای دا مې خوښوي والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي په خپل مهربانۍ هغه څوک چې خوښه شي د الله چې د الله خوښه شي نو خپله خاص مهرباني پې کوي شیخ القرآن به کله کله وي په تورډیري کې زما مشینو د ورو د لرګو یو ښځه وه ډېره عاجزه وه او د هغې رور مالدارو نو هغې ښځې خپل زوی له رویره کړې وه د رور لور رور یې مالدارو نو چې هغه ډولۍ راتله نو هغه ښځه د هغه جنګ نه مخکې را روانه وه ډولۍ نه نو یو پیر به یې وغوړ د خوشحالۍ نه بیا به وي کتې نظام دین د دي چېرته زه او چېرته د نظام دین لور زما زوی له ځکه هغې وي چې دا خو د خدای خاص مهرباني ده ګنې هغه خو مالدارو او هغه زما زوی له لور ورکړه نو یې ویې کتې او کتې نظام دین د دي چېرته منګه او چېرته قرآن چېرته پښتون د سرحد چېرته ښودل د قرآن زموږ یو ملګري پخوا اشعارو کې ویلي وو منګه الله قرآن ته کینولو منګ یې د قرآن خادمان وګرځولو زمونږه کورونه هغې د قرآن خادمان وګرځول زمونږه بچي او زنانه د قرآن خادمانې وګرځولې دا ډېر لوی کرم او احسان دی په منګه نو منګه د دې قوم خادمان او زمونږه دې قوم ته نور خیر نشي رسېدی چې کله الله وغواړي نو خیر او فایده به رسي راځئ ځان کې اخلاص پیدا کو ځان کې للهیت پیدا کو هر کار چې کوو اول دا سوچو کو چې په دې الله رضا کېږي او که نه که رضا کېږي خو چې وي کو که نه رضا کېږي څه دی کومه که مخلوق رضا شي څه فایده به وکړي فلیت بیني وبینک عامر وبیني وبین العالمین خرابو ارمان دے اللہ چه زما استارو غوے ټول مخلوق سره دروانه پروانی نشتا فلیتا قتالو ولنام مریرتون ولیتا قترلا ولنام غذابو
ارمان دے اللہ چترا تخوگوے طول مخلوق دی تارخل دی بسکڑوے واللہ یختص برحمتی من یشاء اللہ خاص کئی بخبل مہربانائے آغا سوک چی خوشی دا اللہ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے خاوند فضل لوی فضل داغ پلاس کے دے آچی اگوانی پچا فضلو کی تو گداگانو نا بادشاہان جوڑ کی آغا دے غریبانان نا لوی خلق جوڑ کی آغا نامعلوم خاندان آغا دورا مشہور کی چدا آغای نم با دنیا کی وزلی دادا اللہ وقدا چالا چھے کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی در در کے میری مولا تری مرضی جدر چاہیے ادھر کر دے چالا بادشاہی ور کے اسو گداگان کی ستاق وخدا تجھ سکے آئی کی مخلوق سنشی کولے اور شاعر وہی غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تگدو میں پہناتی ہے درویش کو تاجی ساری دارا غیرت دنیا کے اوشیدے چدا چاہ کے راشی درویشانو تو بادشاہانو تاجونہ پسر کی زمان محترمو دا اللہ دین دیر غیرتیو اللہ دیر غیرتیو دا اللہ پیغمبران دیر غیرت مندو صحابہ دیر غیرت مندو دا غی نقش قدم آغا زمان دا پارا اولا ہے عمل دا راضی چی باغی نقش قدم روان چو خبلا اصلاح ولو کو او بیاد آغین آباد دخبل خبلوانو او بیاد خبل ملک دا پمون باندے لازم دا و فرض دا اللہ دے مالم توفیق را کی اللہ دے تاسلم توفیق را کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعاو کئی اول استغفار درود ہوئی زمانگا زمارگری وفات شوی دی دا سردار والد صاحب دا بنیر آغا وفات شوی و زمانگا دیر خمارگری و دلتی درس لبا ہر یو ماہانا درس لبا آغا سرد بچو او دا مارگر رات زمان دا عبدالمقدس باچا صاحب خورنن وفات شوی و زمان دا اکلی کی او دعا دری غمونا پا دی نیزدی وقت کی شوی دی چه زنو ما زنیم حاضر شوه دا غی دا پارم دعاو کئی چه اللہ مغفرت نصیب کی دا شاہ خالد تندار وفات شوه دا اللہ دا طول مغفرت نصیب کی زور مسلمانان رونا خوین دے چگا وفات شوه دا طول دا پارا دعاو کئی دا شاملے زمانیو مرگرے چگا پا جامعہ اسلامیہ کی گلکدہ کی مدرسو اگا وفات شوه دے دعاو کئی چه اللہ اغلا و ماغا جان خستہ کی پسماندگان لے صبر جمیل ورکی پدے ملک چکم آفت راغلے دے تکلیف راغلے دے دے دیرو خلق کورونا روان شوی دی مال اہل و عیال آگے خراب شوی دی اللہ دے غیلہ دے دینا دیر بہترین ورکی اللہ دے والا کورونا دے دینا خیستہ ورکی اللہ دے والا مال و دولت داغینا زیاد ورکی دے چاسا افراد عبوری یا سیلاب کی اغی تکلیف شوی اللہ دے اغی لأجر عظیم ورکی اللہ دے چاپ آندی چھ تکلیف و مصیبت راغلے دے بدل کی دے اللہ والا دیر خوشحالہ ورکی کم خلق دا اغی سر امدادونا کڑی دی تعاون کڑی دے اللہ دے اغی لدا تعاون و دا اغی امدادونو اجر ورکی و اللہ دے والا سیلہ ورکی سمارگری دی بیماران دی زما خرائے اغم بیمار دے اور دیر تکلیف کے دے دعاو کئی چھ اللہ والا صحت کاملہ ورکی نور سے مسلمانان رونا خوین دی بیماران دی اللہ دے طول اللہ شفائی کاملہ ورکی دا مرکز چھ دا موحیدین و مرکز دے اور پدے کے توحید و سنت خدمت کی گی دعاو کئی چھ اللہ دے دا مرکز ہمیشہ دا پارا پا قرآن اور پا سنت باندے آباد لری اور اللہ دے مرکز لا نور ہم ترکی ورکی کہ مرگری دے مرکز سر تعاون کئی امداد کئی مالی تعاون کئی بدنی تعاون کئی اللہ دا غی مالونو کے دا غی کورونو کے دیر خیر و برکتو نوا چاہی
الله دې زموږ ټول هغه اعمال څرګند کی چې زموږ رب په زموږ نه رضا شي. الله دې موږ د هغه اعمالو نه وساتي چې هغه د الله د ناپسندیده د الله د ناخوښۍ اسباب ګرځي. الله دې موږ د هغه اعمالو نه وساتي. د مسلمانانو ملکونو کې الله ترقی راولي، خصوصا زموږ ملک پاکستان. الله دې دا ملک په خپل فضل او احسان باندې آباد کی. الله دې په موږ صحیح او نیکان حاکمان مسلط کی او الله دې د ملک حفاظت وکړي. زمونږ یو ډېر ښه موحد او ډېر بهترین عالم چې هغه په مکه مکرمه کې همیشه د قرآن کریم درس کوي، دعوت د توحید او سنت ورکوي، او زمونږ پاکستانیان او هندوستانیان او نور خلق دا هغه په درس کې ناست دي. مولانا مکی حجازي صاحب دا غي زی وفات شوی، دا غي د پاره دعا وکړي چې الله ولا جان خسته کی، او الله مولانا محمد مکی حجازي صاحب او دا غي ټول کور والا ول صبر جمیل ورکی، او الله غیلا د دې تکلیف او د دې مصیبت ډیر اجر ورکی، او الله ولا نور خوشاله ورکی. دا مرکز چې د توحید او سنت مرکز دی، الله دې همیشه لپاره آباد لري او الله دې ډېره ترقی ورکړي. کوم مرګري چې هغه تکلیف کړی نن دې ځای ته راغلي دي، دې درس راغلي دي، الله دا غي کورونو کې دا غي مالونو کې دا غي اهل عیال کې ډېر خیر او برکتونه واچي، او څوک چې راغلي دي الله دې په خوشحالو باندې خپل کورونو ته په خیر او په امان باندې ورسوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمت.